بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. د حمل د حفاظت دپاره دویمه وظیفه مجربه وظیفه ده تخیم چې د څومره زنانو د حمل غورځېدلو تکلیف وي او دا قسمه رکاوټ او مسله ورته پوهیږي، نو د هغې ډاکټري او طبي هر قسم علاجونه کړي وي، خو چونکې په هغې سره هم د هغه زنانو څه ګزاره وغیره نه وي شوې، نو آیا دغه کسانو ته دغه قسمه زنانو ته څه کول پکار دي؟ د هغې دپاره قرآني آیاتونه ښیم. دا آیاتونه په یو سپینه پاڼه باندې ولیکي او دې ته به د تعویض شکل ورکي او دغه تعویض به د ځان سره کیږدي چې کله د دې زنانه د حمل ابتدایي ورځې شروع شي، نو تر د هغې ورځې نه به دا زنانه دا تعویض په غاړه کې واچوي او تر د 40 ورځو پورې به دا تعویض د دې زنانه په غاړه باندې وي چې کله 40 ورځې پوره شي نو بیا دې لرې کړي. اوس بعضې کسان به داسې وي چې آیا 40 ورځې به لازم ملزوم فکس وي؟ زما عزتمندو که چېرته 2-3 ورځې ووړي هېڅ خبره نشته. دغه تعویض چې دا د غاړې نه لرې کړي دا به د ځان سره سنبال کیږدي چې کله د دې زنانه 8 میاشتې پوره شي، د 9مې میاشتې په شروع کې به بیا دا دغه تعویض راواخلي او بیا به په غاړه باندې واچي چې کله د دې زنانه د اولاد پیدا شي، که نارینه وي او که زنانه وي، دا تعویض به د غاړې نه لرې کړي او دغه تعویض به بیا دغه ماشوم چې دا کم پیدا شي ده ته به په غاړه کې واچي. انشاءالله د دې عمل د برکته به بچي روغ رمټ وساتل شي. اوس هغه آیاتونه چې کوم ته د تعویض شکل ورکول کیږي او په پاڼه باندې لیکل کیږي نو هغه تاسو ته وایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. صدق الله العظیم. زما عزتمندو چې دا کومه طریقه م وښودله او په دغه طریقه باندې دا عمل وکړې، انشاءالله چې د څومره زنانو دا قسمه تکلیف وي د الله په فضل به دا قسمه تکلیف ختم شي. د قرآن مجید آیاتونه دي، ښه په پوره یقین سره او ښه په توجه سره دا تعویض ځان له برابر کې او د الله د در نه امید ساتئ چې انشاءالله ستاسو دا کوم حاجت وي الله به دا حاجت د خپله دره انشاءالله ستاسو پوره کړي. خو زما عزتمندو اخر کې یو خبره دا کوم چې د کومو زنانو دا قسمه مسله وي نو هغې دا آیاتونه ځان له ولیکي، خو چې کله د دې آیاتونو نه تعویض جوړ کړي نو په خپله دې هم خیال ساتي او چې کومو ماشومانو ته یې په غاړه کې نو هغې په غاړه دې هم خیال ساتي
ځکه د قرآن مجید آیاتونه دي چې بې درکه ترې نه شي.